والمنخنقة والموقوذة منحنقة اغا زناور چې اغا خپي کړل شي والمنخنقة اغا زناور چې اغا خپي کړل شي میخه دا بيزه دا غوا دا او هغه چې کوم دې توشي کپړي کې او مړې خپي شي داګه د وجه مړ شي نو دا هم چې کوم دې حرام والموقوذة او موقوذه هغه زناور چې هغه سړی په ګټه باندې وولي په لوړ باندې وخی په بل یو دشي چیز باندې وخی چې هغه تیر نه وي په غټه په لوړ باندې وخی داګه د وجه مړ شي نو دغه زناور مردار دي د حلال نه منحنقه او موقوذه دا دواړه په مېته کې رااله ان د دواړه مردار دي مېته ذکر شوی چې مرداره پتا سو باندې حرامه ده نو منحنقه چې کوم خپي شو زناور دا مردار شو کوم چې په ګټه باندې او په لوړ باندې او دا مردار شو نو د دې د ذکر کول ته ساده اجت دا ځکه الله ذکر کړل چې مشرکین مکه او د جاهلیت په دور کې منحنقه او موقوذه چې کوم خپي کړل شی او کوم زناور په ګټه په لوړ باندې چاو مړ بشو نو دا باغی حلال ګڼل نو د دې وجنه الله پاک دا جدا ذکر والمنحنقه والموقوذه دا دواړه چې کوم دي حرام دي والمترديه او مترديه هغه زناور ته ویل شي چې هغه وګورځي د غر نه وګورځي د کمر نه وګورځي مړ شي نو دا چې مړ شي نو دا مردار دې خوراک د حرام دي لکه څنګه چې پښو اوس به حرام عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په یو کس یو ښکار وښتو د غر په سر باندې او دا ښکار په ارغړېدو باندې کتلاو او مړ شو نو دا ښکار مخه زګه چې دا احتمال خوشته دی چې کېدی شي دا د غشي د وجې نه مړ دا احتمال به کوم شته د کېدی شي د غشي د وجې نه مړ د ارغختو د وجې نه مړ دا زناور مخه دا شکمن دي دا زناور کېدی شي دا د ارغختو د وجې نه مړ نو دا ارغختو د وجې نه مړ شو دا مردار شو او مردار زناور دا چې کوم دی حرام او د حرامو د ورید دانې برابر چې د انسان خېټه ته لړ شي څلوېښت ورځو پورې دغه د په وجود کې ګرځي او یو عمل کوي والنطيحه او نطيحه هغه زناور ته ویل شي چې یو د زناور په جنگ شي یو د بل زناور په خکر باندې او یو مړ شي د زناور په جنگ شو یو به مړ شو نو مړ شو دغه حرام وما اكل السبع وما اكل او اغج خورلی وی السبع درنده زناور نو دا حرام درنده زناور شرمختی بیزه ما تا کړی دا منظرې دی اوسه ما تا کړی دا او ټول اورسه دې مړه دا نو چې مړه ده نو په دې صورت کې دا حرام روستو پس الله فرمای الا ما ذکیتم مگر هغه چې حلال کړی وی تاسو الا ما ذکیتم مگر هغه چې حلال کړی وی تاسو نو دا حلال خو دا استثناء د کوم ځای نه ده حرمت علیکم المیتة چې کوم په خپل مرګ باندې مړه ده دا کو تا حلال کړی دا کو حلال کړی دا مردار ده په ټولو صورتونو والدم او وینه حلالي دا هم مردار ده ولحم الخنزير او خنزير کو تا حلال کو حلال نه کو دا مردار دي وما اهل لغير الله به او هغه زناور چې هغه د غیر الله د پاره چې کوم دی وقف شي وي د غیر الله د پاره منل شي د غیر الله د پاره نامزد کړی شي وي نو هغه زناور کو ته حلال کو حلال دي نه کو دا هم حرام دي وی دا استثناء د کوم ځای ده والمنخنقه هغه زناور چې هغه خپي کړی شي هغه تعالی څنګه دی حلال کو زناور خپي شي وي او ته په منډه باندې ورسېږي او دغه لالګه ساوا او تا په شاړه راخ کله د الله نوم دې واغستو حلال دې کو نو دا ستاده لپاره حلال شو خو کنه ته ورسېږي دې مکمل مړ نو بیا دې نه حلال دي او کو دغه ساوا او تا حلال کو دا حلال شو والموقوذه او موقوذه تا ولا ګډه را پرې خدا او ډول ډول را پرې خود سرلا او تول چاړه دی راواغست او دې مړکېدو لګه صاحب کې وتا حلال نو دا ستاده لپاره حلال شو الا ما ذکیتم دا استثناء نه دی والمترديه او چې کوم زناور
چې کوم دی ارغښت دی او ته ولې ورسېدې لږه لږه صاحب دوه شاړې دې براخ کله حلال دي ګل داسته لپاره حلال شو والنطيحه یو زناور بل زناور والدي او تا ورمنډه کړه او هغه مړ کېدو ته حلال کو نو دا حلاليږي یا یو زناور دی شرمخ وغیرہ هغه بیزه ماته کړې ده او تا دې هغه شرمخ اوس غلو او لړې به هغه بیزه او اوسه کې لږ لږ ساو ته بچاړه راکاږله حلاله دې کړم دا ستا لپاره حلال شو نو دا استثناء د والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع تر دې ځای پورې استثناء دا مخې ته پکې نه دي داخل دا کو تا حلال کې کو حلال نه دي دا نه حلالېږي خو المنخنقة تر دغه ځای پورې دا چې کوم دي حلالول دا ته حلال کې ستا لپاره حلال